زما عزتمند مسلمانه ای ځوانه ته خپله په ګریوان کې داسې وګوره چې حضرت علقمه رضی الله تعالی عنه هغه صحابي ده اما او تا دغه د پښو خارو ته نسو رسېدلی دغه څخه مور خفه وله د ده په ژبه باندې کلمه ناجاري کېدله نو زما او ستا به څه حال وي ما او تا خو نور عمل هم ګډوډ دي او مور و پلارونه څه ناراضه سي نو بیا به زما او ستا دنیا او آخرت سره کم وي د چا چې آخر خاتمه بې ایمانه وي دغه دپاره درې صفات ذکر کړي دي اول هغه څوک ده چې په چا کې د مور و پلار ازار وي یو څوک مور و پلار ته تکلیف ورسوي ضرر ورسوي مور و پلار ځین ناراضه وي د دغه آخر خاتمه به بې ایمانه وي دوم هغه ده چې د الله جل جلاله د نیک بندگان ته ضرر رسوي د الله جل جلاله نیک بندگانو سره جنگ و جګړې کوي تکلیف ورسوي د دغه آخر خاتمه بې ایمانه وي دریم هغه څوک ده چې تکبر کوي لوی کوي د دغه به آخر خاتمه بې ایمانه وي حضرت علقمه رضی الله تعالی عنه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي و شل منځونه یې کول شل روزې یې نیولې صدقې و خیراتونه یې کول خو چې کله د زکندن وخت یې رالی چې د کور خلکو ورته ویل کلمه ووایه د ده په خوله باندې د په ژبه باندې کلمه نه جاري کېدله د کلمه نه سوه ویلی آخر کې د حضرت علقمه رضی الله تعالی عنه کوروالا راله و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله ستا صحابي حضرت علقمه رضی الله تعالی عنه د آخر وخت ده خو موږ ورته وایي کلمه ووایه د ده پر ژبه باندې کلمه نه جاري کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم درې صحابه ور ولېږل په هغه درو صحابه کې یو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه او بل حضرت عمار رضی الله تعالی عنه ولو هغه ورلو حضرت علقمه رضی الله تعالی عنه ته ویل چې کلمه ووایه د کلمې تلقین یې ورکوئ خو د ده په ژبه باندې کلمه نه جاري کېدله ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل حضرت بلال رضی الله تعالی عنه چې د حضرت علقمه رضی الله عنه پر ژبه باندې کلمه نه جاري کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو څخه معلومات وکړي چې دغه حضرت علقمه رضی الله تعالی عنه پلار او مور ژوندي دي خلکو ورته ویل چې پلار یې وفات شوی دی او مور یې ستا هغه ژوندۍ ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ور ولېږئ وایي ورسه هغه سپین سارې ښځې ته ووایه د حضرت علقمه رضی الله تعالی عنه و مور ته ووایه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتې یې راسه که چیرې نسي راکلی بیا به زه ورسم حضرت بلال رضی الله تعالی عنه چې کله رالی و دې ښځې ته یې وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی ده چې راسه که چیرې تا ته تکلیف وي بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم راسي نو دې ښځې ورته وویل زما مور پلار دې په رسول الله صلی الله علیه وسلم قربان وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې راځي زه ورځم نو دغه بوډۍ ښځه راله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ستا زوی علقمه څنګه و د ښځې ورته وویل زما زوی ډېر ښه سړی ده 5 وخته لمونځ کوي او خیراتونه کوي روزې نیسي ډېر ښه سړی ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ته څنګه یې د خپل د زوی څخه راضي یې که نه دې ښځې ورته وویل زه ځین خفه یم زه له خپله زویه ناراضه یم او په دې وجه زه ناراضه یم چې د خپل د ښځې خبره یې منله زما خبره یې نه منله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ته وویل وایي ورسه لرګي راټول که جمع یې که دې ښځې ورته وویل لرګي په کومه وجه راټولوې وایي له دغه وجه راټولوم چې دا ستا زوی په ژوندون وسوځم چې د لرګو ته اور واچوم او بیا دا ستا زوی ور واچوم په ژوندون یې وسوځم نو دې ښځې ورته وویل دا زه کله برداشت کولی سم چې زما او سترګو مخ ته زما او مخ ته او زه خپل زوی وینم او هغه په ژوندون باندې په اور سوځي دا زه برداشت کولی سم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل زما د قسم په هغه الله وي چې زما روح دغه په لاس کې ده زما د قسم په هغه الله وي د اخرت اور تر دغه اور زیات ده د اخرت اور تر دغه اور زیات تکلیف والا ده که چیرې ته ونه بخښې نو دا به د اخرت په اور باندې سوځي هغه ته بخښنه وکړه
دغه سپین ساره ښځه ولاړه سوه ویې ویل الله دې په دې ګواه اوسي او ملایکې دې ګواه اوسي او تاسې ناس خلک دې ټول ګواه اوسئ چې ما خپل زوی ته عفه کړې ده زه د خپل زوی د علقمه رضی الله تعالی عنه څخه راضي یم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ورولېږئ سته ورسه علقمه وګوره سیوس یې په ژبه باندې کلمه جاري کیږي که یا چې کله حضرت بلال رضی الله تعالی عنه سې ورننوتی علقمه رضی الله تعالی عنه لا اله الا الله محمد رسول الله ای زما عزتمند ورونو مسلمانانو حضرت علقمه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ده ما او تا د حضرت علقمه رضی الله تعالی عنه د پښو خارو تم نسو رسېدلی چې هغه د مور په نارضه کېدو باندې د ده په ژبه کلمه نه جاري کېدله مور ځینې خفه وه د کلمه نه سوه ویلی نو زما او ستا به څه حال وي ما او تا خو د حضرت علقمه رضی الله تعالی عنه د پښو خار ته نسو رسېدلی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ده زما او ستا لمنځونه هم ګډوډ نور عمل مې هم ګډوډ او مور و پلار هم راڅه خفه وي نو بیا به زما او ستا په ژبه باندې به څنګه کلمه جاري کېږي بیا به زما او ستا په آخرت کې څه حال وي ته خپله دا سوچ وکړه په ګریوان کې وګوره زما وروره ای زما عزتمنده مسلمانه ای ځوانه ته خپله په ګریوان کې داسې وګوره چې حضرت علقمه رضی الله تعالی عنه هغه صحابي ده اما او تا دغه د پښو خارو ته نسو رسېدلی دغه څخه مور خفه وله د ده په ژبه باندې کلمه نه جاري کېدله نو زما او ستا به څه حال وي ما او تا خو نور عمل هم ګډوډ دي او مور و پلارونه څه ناراضه سي نو بیا به زما او ستا دنیا او آخرت سره کم وي دا سوچ ما او تا ولی ده نو د مور و پلار خدمت کوئ مور و پلار خوشحاله کوئ مور و پلار راضي کوئ د مور و پلار سره ښه سلوک وکئ